الأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت سورہ نمل بدی حصہ کے دلائل وی بخبل توحید بانی او ډیر ګڼ دلائل یو یو بزت استویم الله تعالی په خپل وحدانیت باندې پیش کړي. نو رومبنه هم د دې سپاره د سرنا رومبنه دلیل د دې نه شروع امن خلق السماوات والارض کنا هغه ذات چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې وانزل لكم من السماء ماء او نازل کړي دې ستاسو لپاره د اسمان نو وو فادوس التفات شد غائب نه مخاطب متکلم تا فانبتنا به فزرغنو منغا پدی وو باندې حدائق ذات بهجا باغونا خاوندان د تازګي داسې باغونا حدائق د حدیقه جمع ده هغه باغ ته وای چې داګې نشپول تاوي او بهجه په معنا د ترو تازګي باندې راځي. ما کان لکم نشتا تاسو د پاره د طاقت انتم بیتو شجرها چې زرغونه کوي تاسو ونردي تاسو دا تمام انسانان او مخلوق چې راجم شي نه یو ونه نشي ټکولې او یو ونه نشي سادولې دینه. ایلهم مع الله ایشتده د الله سره بل څوک چې دا کارونه کولې شي اسمانونه پیدا کولې شي ځمکه پیدا کولې شي د اسمان نه اوبه نازلولی شي بیا په هغې باندې باغونه او باغچې او شینکي په هغې باندې رازرغونولی شي. الهم مع الله ایشته دی د الله سره بل څوک معبود هیڅ نشته بل هم قوم یعدلون بلکې دا مشرکان یو قوم دی یعدلون چې برابرۍ د الله سره د الله مخلوق د الله مخلوق رالی او د الله سره په خدای کې برابرۍ نور په حقیقت کې هیڅ شی نشته. نو دا یو دلیل شو د الله په توحید چې ځمکې پیدا کړي الله اسمانونه پیدا کړي الله اوبه د اسمان نه نازلوي الله په هغې باندې شینکي او باغونه زرغونوي الله او مخلوق کې داسې هیڅ څوک نشته چې په دې باندې قادر شي. نو چې داسې څوک نشته نو بیا معبود بل له کوم ځای نه پیدا شو. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. امن جعل الارض کنا سوک دے چې ګرځي ځمکې لرا ګرځولې د ځمکې لا قرارا قابل د اوسېدلو دا ځمکه د اوسېدلو د پاره چا برابر کړی دا چا پیدا کړی دا وجعل خلالها او ګرځولې دي په منځ د ځمکه کې انهارن سیندونه دا یو سیند دی او دا بل دی او دا بل دی وجعل لها رواسیا ګرځولې دي الله پاک دې ځمکې د پاره کلک کلک غرونه دا غرونه په میخونو په شکل باندې چا والی دي وجعل بین البحرین حاجزا او ګرځولې ده الله په منځ د دوو دریابونو کې پردې لرا څنګه پرون موږ ویلو چې د الله د قدرت پرده د خوږ او د تریخ دریاب پر منځ کې لګېدلې. د یوه ترجمه دا هم ده چې دا کومه ځمکه د یو سین او د بل سین په منځ کې دا حایل دی خو دا ترجمه دونه قریبه نه ده ډېره د الله قدرت ته قریبه ترجمه دا ده چې په یو سین کې دننه
او په یو سمندر کې دننه بغیر د سپردې نه ترخی اوبه شته او خوږې شته او رنګونه یې بدل دي او یو ځای دواړه روانې دي. اوبه ډېر نرم شی دی، دا یو بل ته اوړېدی شي خو نه اوړي، ځکه د الله د قدرت حاجز او معنی او پرده ورته لګېدلې ده. اله مع الله، شته دی د الله سره بل داسې څوک چې هغه ځمکه د قرارګاه سازه کي، د دې پرې منځ کې نهرونه او سیندونه روان کي، د دې دپاره کلک کلک غرونه په دې باندې ووهي او د دوو خوږ او د تریخ سمندر پرې منځ کې د خپل قدرت یو پرده راکاږي. شته دی اله مع الله، نو دوی غږ نه کوي. بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر خلق په دنیا کې لا علم دي، دا د بې علمۍ د وجې نه الله نه پیژني، د الله صفات نه پیژني. امن یجیب المضطر، کنه څوک دی هغه چې اجابت او قبول کوي د هغه بې قراره انسان. مضطر هغه مجبور انسان ته وایي چې غمونو مصیبتونو تکلیفونو راګیر کړی او هغه الله ته چغه کوي، نو دغه مضطر او مجبور انسان ته جواب څوک ورکوي؟ د هغه د فریاد جواب څوک ورکوي او د هغه فریاد رسی څوک کوي؟ اذا دعاه، کله چې رابلي الله لرا، ویکشف السوء، لرې کوي بدحالۍ لرا، بیماری لرې کي، لږه لرې کي، تنده لرې کي، سختۍ او مصیبتونه لرې کوي. ویجعلکم خلفاء الارض، او ګرځئ تاسو لا خلیفګان په ځمکه کې. اله مع الله، شته دی معبود سره د الله نه بل چې دا کارونه کولی شي. قلیلا ما تذکرون، ډېر کم پن او نصیحت قبلوئ. نو بل دلیل، امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون. امن یهدیک، نه څوک دی چې ښوونه کوي تاسو ته فی ظلمات البر والبحر، په تیارو د وچې او د لونده کې دا لارې ورته څوک ښیي. ومن یرسل الریاح، څوک رالیږي مختلف بادونه. ریاح چې راشي نو دا په خیر کې، او ریح چې مفردي نو عام طور سره په شر کې. بشرا بین یدی رحمتې، زیری ورکوونکي مخکې د مهربانۍ د الله نه چې باران دی. دا بارانونه دا باد چې د قبلې نه مو لګي او د نورخاته نه مو لګي او د شمال نه مو لګي او د جنوب نه مو لګي، دا ریاح دي. نو دا یو بل سر چې ملاو شي او دا ورځ روچته کی، نو دا د باران زیری. اله مع الله، شته دی د الله سره بل معبود. تعالی الله عما یشرکون، پورته دی الله د هغې نه چې مشرکان یې د الله سره شریکوي. امن یبدأ الخلق ثم یعیده ومن یرزقکم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. دا بل دلیل دی په توحید. امن یبدأ الخلق، کنه څوک دی هغه ذات چې اول ځل پیدا کوي مخلوق لرا، ثم یعیده، بیا به دوباره پیدا کوي د مرګ نه وروستو. ومن یرزقکم من السماء والارض، او څوک دی چې روزي درکوي تاسو ته د اسمان نه په کولو د بارانونو باندې، په نازلولو د برکتونو باندې. والارض، او روزي درکوي تاسو ته د ځمکې نه پراخېجولو د فصلونو کې. اله مع الله، شته دی د الله سره بل معبود او کارساز. قل ته ورته ووایه هاتو برهانکم، پیش کوي یو خپل ټوس دلیل لره. برهان کلک دلیل ته وایي چې د یقینیاتو نه مرکبي. ان کنتم صادقین، کوي تاسو رښتینې په دې دعوه کې چې ګنې د الله سره بل څوک شته. قل لا يعلم من في السماوات والارض،
والارض الغیب الا الله اوائے پیغمبرا لا يعلم من في السماوات والارض الغیب نپویږي هغه ټول چې په اسمانونو او ځمکو کې دي په پټو باندې د پټو علم الله ځان سره ساتلې دی هیڅ مخلوق دې نه دی ورکړی الا الله مگر الله قدرې په غیب باندې پویږي البته پیغمبرانو ته اطلاع عن الغیب کیږي چې پیغمبر په غیب کې دا خبره ده په غیب کې دا خبره ده وما يشعرون ايانا يبعثون وما يشعرون او دی پدیم نه پویږي چې کله به دوی راپورته کولی شي څوک تمام مخلوقات وما يشعرون نه پویږي دا ټول مخلوقات ان يبعثون چې کله به دوی دوباره راپورته کېږي دا علم الله سره دی بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل ادارك علمهم في الآخرة سر تر رسیدلې دی علم د دوی په باره د آخرت یعنی معنا دا ده ادارک یدارکو دا په معنا د مندلو باندې راځي درک مندلو ته وایي نو معنا دا ده چې آیا سر ته رسېدلی دی علم د دوی په باره د آخرت کې نو دوی خو د سره آخرت مني نه نو د آخرت په باره کې دوی علم څنګه تام او پوره شو بل هم فی شک منها بلکې دی دا منکرین د آخرت او د قیامت په شک کې د قیامت نه دا خبره پرې دا بل هم منها عمون یقینا دا آخرت نه منونکي خلک د آخرت نه ړاندې دي نو څنګه دا خبرې کوي چې قیامت به کله راځي او قیامت به کله راځي ته د سره منې نه ستا د قیامت په باره کې شکوک او شبهات دي ته د قیامت نه تا ځان ړوند کړی دی ته څنګه تپوس ته قیامت کې چې قیامت کله راځي وقال الذين كفروا وایا کسان چې کافران دي اذا كنا ترابا آیا هغه وخت چې شو مونږه خاورې و آباؤنا او پلارانم زمونږه خاورې شي ائنا لمخرجون آیا یقینا مونږ به خامخا بیا راپورته کړی کیږو مونږ به راویستلی کیږو لقد اوعدنا هذا یقینا وعدی شي مونږ سره د دې نحنو زمونږ سره و آباؤنا او زمونږ د پلارانو سره من قبل مخلدینا د ډېر خلک راغلی دی او زمونږ د پلارانو سره پخوانه دا وعدې کړي دي چې تاسو به دوباره راژوندي کېږئ خو موږ اوسه پورې نه خپل نیکه ولیده او نه پلار چې دوباره راژوندی شي حالانکې دا دي دروغ وایي هېڅ پیغمبر دا نه دي ویلي چې مړي به بیا دنیا ته راځي او دا به ژوندي کېږي دنیا کې دا کله ویلي دي او کفار ځان لبانې سازی د دروغو ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا خبرې د پیغمبرانو علیهم السلام مګر دا هغه منګړتې کیسې دي د پخوانو د مشرکانو وینا ده ځکه تاسو یو خبره کوم چې چا داسې خبره کړې ده او تاسو به وایي دا مولي صاحب کړې نو ما اوس د ما دا خبره مو وکړه چې د پیغمبر دا خبرې دا دی چې د قیامت خبرې کوي او بیا ژوند خبرې کوي او جنا دوزخ دا اساطیر الاولین دا ماره چا خبره وکړه دا مشرکان داسې وایي مشرکان وایي چې دا منګړتې کیسې دي د پخوانو خلکو قل سیرو فی الارض وایا پیغمبر دې مشرکانو ته سیرو فی الارض زی په ځمکه کې لاړ شئ چکر ولګوئ فانظر کیف کان عاقبت المجرمین پس ګورئ څرنګه و خیر انجام د نافرمانو خلکو ورشئ کنه هغه عادیان او ثمودیان هغه قوم لوط او قوم شعیب هغه قوم ابراهیم او قوم نوح علیهم الصلاة والسلام ورشئ د هغې د قومونو هغه کنډرات وګورئ
ولا تحزن علیہم مخفا کیگا پا دوی باندے. اس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کئی خلق نمانی خلق وگ نگدی. پیغمبر خدا کے درد پیدا کیگی خفگان رازی. اللہ ورتوائی ولا تحزن علیہم ما غمجن کیگا پا بارا دوی کے. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون او مکیگا پتنگئی کے دا اغنا یمکرون چی دی چلونو تدبیرون کئی دا اسلام خلاف دا مسلمانانو خلاف دا دین اسلام خلاف دا قرآن خلاف نو دے بانے دین پتنگئی کی دا دوی دا کار دا انشاءاللہ دیر زر ختمی دون کے دے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَأَيْ مُنْكِرِينَ دا آخرتا مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کل بیدا وعدا دراتلو دا قیامت إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کئی تاسو رشتینی. قُلْ تَوَرْتَوْ آیا عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. وائی دوی مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کل بیدا وعدا چی تمنگتوے چی که زما خبر نمانینو عذاب براشی نو دا عذاب بری کل رازی. نو جواب قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وایا پیغمبرا کې دې شي ان يكون ردف لكم چې وی نږدې شي تاسو ته بعض هغه عذابونه چې تاسو په تلوار غواړئ. کې دې شي الله رب العزت تاسو دا ډېر زر راولي. وإن ربك لذو فضل على الناس یقینا رب ساده خاوند لوی مهربانی په خلقو باندې. ولكن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر خلق په دنیا کې د الله د نعمتونو قدر نه کوي. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون یقینا رب ستا خامخا پوهیږي په هغې باندې چې پټوي سینې د دوی وما يعلنون هغه چې ښکاره کوي. اشاره ده دې کې احاطې د علم د الله ته د الله علم محیط دی. که په سینو کې پټ رازونه دي هم الله ته معلوم دي او که ښکاره خبرې دي دا هم الله ته معلوم دي. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. نه یو پنهان او پټ شی. وما من غائبة نشته یو غایب او پټ سیز په اسمانونو کې او نه په ځمکو کې الا فی کتاب مبین مگر ای بر الله په علم کې. یعنی کتاب مبین نه مراد لوح محفوظ دی او د کتاب مبین نه مراد علم د الله دی. ان هذا القرآن دا قرآن شریف چې دا موږ تاسو ترجمه شروع کړی دا. ان هذا القرآن یقینا دا قرآن یقص علی بنی اسرائیل لولیو بیانې په بنی اسرائیل باندې اکثر الذی هم فیه یختلفون اکثر هغه مسائل چې دی دا بنی اسرائیل په هغه مسائلو کې جګړې کوونکي. اگر جګړې مسئلې اکثر قرآن کریم بنی اسرائیل ته واضح کوي او مخې ته ورتږدي. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين یقینا دا قرآن لهدن خامخا دا هدایت دے ورحمت و سبب دا مہربانی دے دا مومنانو دا پارا. یو طرف دا مومنانو تا با دین بانی دا تلو لاری خائی و ہدایت ورتکی او بل طرف دا سبب دا مہربانی دا اللہ دے پا مومنانو دا پارا. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ یقینا رب ساوا پیسلو کی پا منظر خلقو کی بحکمہ پخفل پیسل بانی هو العزیز الحکیم اللہ زور وردے. یا چکم پیسل کئی سوک اغاوے ٹکولے نشی اسوک ماتولے نشی او العلیم پو دے پنیتونو دا خلقو ہر چاہ حالات ورطا معلوم دی. وتوکل علی اللہ فزان اسپار پا اللہ باندی. توکل دیتا وئی چې اسباب استعمال کا اعتماد بپا اللہ کرے. ڈوڑی اخرى مڑی بدے اللہ اوبوس کا تند بدے اللہ ماتے. انکا علی الحق المبین یقینا یہ تو پا حق واضح باندے خکارا حق باندے پیغمبر تی. انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. لا تسمع الموتا تنشی اورولے مڑو تا. دے کافرانو مثال دا مڑو دے نو سنگا چتو نشی اورولے مڑو تا او ولا تسمع الصم تنشی اورولے اگے کنو تا
الدعاء رابلنا دا کلا اذا ولوا مدبرین کلا چې دا کاڼه شاکی ووړي پر اس حالت کې شاکی نو دا کونواله نورم دچن شي ځکه چې ما خامخ د چا دغه کون سړی ګوري نو په اشارات هم د معلومات کوي او چې کله درته شا کړو که بیا ورته ډول وغږی نو هغې نه اوري نو بیا به څه کوي نو دقسې د کفارو مثال د مړو دی او د کفارو مثال د کڼو دی او دا هغه کڼو دی چې سړي ته شا کړي رواني نو څه ذریعه د خبر بیا نشته او نه ورته اواز رسولی شي دقسې څنګه چې ته مړي ته اورول نشي کولی او مړی د هغې نه څه پیدا هم نشي اوچتولی دقسې مثال د کافر دی چې هغه حق اوري او پیدا ترې نشي اوچتولی د کافر مثال د کونډ دی حق اوري او پیدا ترې نه اوچتوي لکه د کونډ په شان دی لکه ده چې دا سره اورېدلی نه او دا یو مسله دلته خلکو چیړلې ده چې مړی اوري او که نه اوري نو مولانا شبیر احمد عثماني په خپل فواید کې په دې آیات باندې لیکل کړي دي سورې نمل پر آیات باندې چې صحابو د زمانې نه دا مسله اختلافیه را روانه ده الی یومنا پورې و صحابو کې عائشہ ام المؤمنین وای ناوری عبداللہ زوی عمر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی اوری او په د بدر کې چې د کفارو صنادید پیغمبر خدا کوی ته واچول په درې مورز باندې او بیا اوښه هغې ته ساده شو په اوښه باندې سور شو نو ورغی هغې قریبي بدر ته نو هغه کوی په غاړه ودرېده او هغې کفارو سره خبرې شروع کړې چې هل وجدتم ما وعد ربکم حقا تاسو چې رب کوم وعده کړې وه چې تاسو شرک راټینګ کوئ او توحید پرېږدئ نو اور بله د در کوم نو څنګه درته میلاو شوه که نه موږ سره چې الله کوم وعده کړې وه د نصرت او د امداد هغې زموږ وکړه دا خبره وشوه نو هلته عمر صاحب ورته وایي چې جی تاسو د مړو سره خبرې کوئ د هغه اجساسو چې هغه نه اوري نبی علیہ السلام ویل چې ستاسو نه ښه اوري لاسمع منکم عایشې ام المؤمنین ته چې دا وویلی شو چې عبدالله زوی د عمر او عمر دا خبره کوي نو هغې ویل چې دوی دا خبره پوره اورېدلې نه ده نبی علیہ السلام اسمعکم نه دی ویلی اعلمکم ورته پیغمبر خدا ویلی دی چې دا مشرکان عالمان دي په سکلو د عذاب باندې ځکه بالفعل په عذاب کې پراته دي دا تعویل حضرت عائشہ ام المؤمنین کړی دی مولانا شبیر احمد عثماني وایي چې د جانبینو نه بې شماره دلایل دي د جانبینو نه په ائمو مجتهدینو کې ابو حنیفه وایي نه اوري امام شافعي وایي اوري د دې وجې نه حافظ ابن کثیر دلته ثابتوي چې شته دی هغه شافعي المسلک نو په دې وجه باندې دا ائمو مجتهدینو کې هم اختلافیه ده الی یومنا پورې دا اختلافیه ده چې اوري او که نه اوري خو اسلاف چې وایي اوري نو هلته پکې د استمداد مسله نه وه چې اوري نو ګینې خلکو سره امداد هم کولی شي اوس زمونږ دا بدقسمتي او داسې بدقسمته زمانې ته موږ راغلي وو چې ته وایې مړی اوري خو بیا به امداد هم کولی شي که اوس کوم خلک چې اوس وی اوري نو دا هغه بدعتیان دي دوی اوري او پیدا هم ورکولی شي او تا سره امداد هم کولی شي او استمداد ځان له شی دی او سماع الموتع ځان له شی حالانکه ائمه مجتهدین
یا صحابه کرامو چې منع په دې معنا نه منه چې ګینه مړی اوري نو بیا دغه هم کوي داسې. مولانا شبیر احمد وی جانبین نه ګڼ دلایل موجود دي، خود التنبیه په شکل باندې مولانا شبیر احمد عثماني محاکمه کړې ده او هغه دا ده چې د کوم ځای پورې د نصوصونه دا دغه ثابته ده نو موږ انکار نه کوو. لکه د کرع النعال حدیث دی او صحیح حدیث دی چې کله دا مړی په قبر کې کېښودی شي او په ده باندې دا خاورې برابرې شي نو دا خلک را روان شوی نه وي لیسمع قرع نعالهم دا خلکو د چسپلو د پیزار چړپ هغه چړپا راوړي او هغه چغا راوړي. نو مولانا وایي چې دغه وخت کې اوري او چې ته کور ته راشې او بیا د قبر خواله لاړ شې بیا یې نه اوري. کوم ځای کې چې نس دی هلته به مني او کوم ځای چې نس نه دی نو قیاسونه به نه کوي چې په دغه وخت کې واورېدو نو هر وخت یې اوري. دا بیا غلطه خبره ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې دا دې کتابونو کې لیکلې ده. هلته هغه په یو ځای را روان دی، قبرونه دي، یو سړی هغه قبرونو ته لګیا دی چې د شپږو میاشتو نه زه تاسو له راځم او دا سوالونه کوم او زما دا سوال اوسه پورې قبول نه شو. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې جاهله ته د داسې اجسادو سره لګیا چې هغه نه اوري، داسې جثو سره لګیا چې هغه نه اوري، چاته ته لګیا دا صفا هلته شته، بلکې زموږ د اصولو په کتابونو کې هم دا مسله شته. یو سړي ویل زه به د پلاني څخه خبرې نه کوم کني زه به د دسته سیم او مړ شه خبرې ورسه وکړې نه حانیس کېږي، مړ شو خبرې ورسه وکړې نه حانیس کېږي. ولې نه حانیس کېږي؟ نه اوري. بهرحال دا یو اختلافیه مسله ده. ډېر ښه خبره په دې وخت کې دا ده چې نه اوري، ځکه چې که اوري نو لکۍ ورپورې بدعتیان تړي. مشرکان زمونږ د زمانې بیا ورپورې لکۍ تړي چې وایي اورېده نو امداد هم کولی شي. نو ته چې وایې د ګوټ مړنیه نو وایي اورېده او تا ته پرې سات ځان را رسوي پوهېږې پرې باندې دا دروغ دي دروغ. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم نه ته بهاد العمیان خو نه کوونکې یوړون ته عن ضلالتهم د ګمراهۍ د هغه ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا ته نشي اورول د قبوله مگر هغه چاته چې ایمان راوړي په آیاتونو زموږ باندې په هم مسلمون او وي دي ګردن نهاد او منقاد او تابعدار. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. د قیامت په علاماتو کې دوه غټې غټې علامې دا دي چې نور به د مغرب نه دوباره راوخیږي، خلک به په تمه چې هلته به راخیږي صحیح کوي به او قیامت به نور به دلته راوخیږي، د مغرب نه به راوخیږي. او دویم د دې ځمکې نه به الله یو دابه راوباسي او هغه دابه په دنیا کې چکر لګوي او هغه دابه به خلکو سره خبرې کوي او هغه دابه که مخکې راله نو نور به ورپسې زر قبلې نه راخیږي او که نور ته مخکې شو نو دا به مخکې راخیږي. او داسې ما په دې تفسیرونو کې لیدلي چې دا به د صفا د ډیرۍ نه به راوځي او باقاعده مناظره به کوي د خلکو سره او هغه به د مؤمن او د منافق یو قسم له تمیز به هم خلکو ته به ښیي نو هغې ته لږ غوږ کېږي. وإذا وقع القول کله چې واقع شي وینا په دوی باندې یعنی وینا د عذاب
بالکل دا قوم بالکل امت فاسد شي نو اخرجنا لهم دابة من الارض روب باسو منگا د دوی لپاره یو زند سر د زمکینا ما تاسو باز کې د لګری دي د صفا ډېرې نه بروزي تکلمهما خبرې بکې د خلکو سره خبرې بدای چې ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون یقینا خلق دی پایاتونو زمونږ باندې یقین نه کوي دام د قیامت په علاماتو کې یو لوی علامه وي ويوم نحشرهم من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا وهم يوزعون آغا ورز یاد ساتئی چرا جمبکو منگا من كل أمة فوجا دا هر یو امتنا یو جماعت لرا ممن داغا چا يكذب بآياتنا چې نسبت درو کئی آیتون زمانتا دا هر امت نما منگا دروغ جن رابیل کو اگا دروغ جن چې زمانگ پا آیاتونو دروغ وائی نو پا هم یوزعون دوی برامنی که دیشی دوی با دست بستا که دیشی مانا دادا پرشتی و زبانیه با ارتولاڑی ادره گئی چا نور رو رسی ادره گئی چا نور رو رسی دو یوزعون مانا دادا حتی ازا جاؤ حتی چراشی دا طولا دا اللہ دربار تا قالا کذبتم بی آیاتی اللہ بورتا وئی آیا تاسو دروغ ویلو زما پا آیاتونو باندی چه دا اللہ آیاتونا ندی او یا زمانگ دا پارا ندی او یا دا اللہ آیاتونا دی او ٹیمی تیر شوے دے دا اوسنی منافقان دا وی ٹیمی تیر شوے دے خدا اوسنی منافقان نا دا پا خوانو کافرانو ویلیو اساطیر الاولین چی بانی چی موزا تباس کهو دا زړی کسی دی د پخوانو اوس هم وایي دا زاړه شوي دي لکه زمانه مخکې به خلکو چغې والي وایي قرآن زوړ شوی دی او راځئ چې په لینن پسې ځو لینن یو یهودي و او بیا دهري شوی و او دا دهریت سبقونه په دنیا کې هغه خوارې کړي دي د هغه نه مخکې کارل مارکس و هغه هم یهودي النسل و دا ناکار خلقو بنیاد چې ګوري نو یهودو نه شروع شو یو کسو نو هغه باس کوي کارل مارکس مرګره او کمیونست و هغه ویل چې تاسو ناشنا خبرې کوي ویل کارل مارکس نه چې سا خطا نو په سجده کې ته سا خطلې و البته ستالن باره کې ما دا لوستلی دي چې کله هغه وفات کړي نو دا ګوتې راسې کړه او اسمان ته به یې راچل کوو چې الله شته او یو دی الله شته او یو دی نو هغه باندې بیا وخت تېر شوی د فرعون په شان ایمانو دا یې ورته هغه سربراهان د کمیونسټو وښودل چې لینن او ستالن او کارل مارکس دا د دوی سرونه او دا ټول یهودي النسل اکذبتم بآیاتیا تاسو نسبت درو کړی وایتونو زما ته ولم تحیطوا بها علما او ګیره نه واچولې تاسو پر آیاتونو د علم په لحاظ ځان پې پوهه کړی نه و او په لا علمۍ کې د لرې ځای نه دي ویلي چې به دا زاړه شوي دي او دا زه نه منم اما ذا کنتم تعملون کنه څه کنه وایي تاسو څه کوله چې دا هم نه کول نو راته وایي نور هم څه کول وقال قول علیهم بما ظلموا واقع بشی بنا د عذاب په دوی باندې بما ظلموا په سبب داږي چې دوی ظلم کړو فهم لا ينطقون په دوی به خبرې نشي کولی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله وی پر خلب ورته مهر لګو انسان به وی حدیث کې راځي چې د ځان نه بار ګوا نه منم نو الله به په دې می درسه شوا نو خلب ولا بند کی او اندامونه به شروع شي په منګه دا کارونه کړی اولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا أي نګوري دوی چې أنا جعلنا الليل یقینا ګرځولې د منګه شپې لرا
لیسکنو پی دې دپاره چې آرام حاصل کی پدې کې شپه الله د آرام دپاره راوستې ده خو دا روژې ته مستثنا کړې د بعضې خلکو دپاره چې که په روژه کې د سهاره پورې کښېنې نو خیر دی کښېنه ګپ شپ لګوه او ګپونه شپونه لګوه شپه په څه باندې لنډوه انا لله و انا الیه راجعون که شپه شوګیره کې نو ډېر اعلی ده خو په تهجد او د قرآن په تلاوت کې دا نه چې په ګپونو شپونو په غیبتونو کې او دې دپاره چې بیا ټوله ورځ به ته خوب کوې نو بیا به خوب نه درځي دا د اوزګارغېل غوندې خلک چې اوزګارخېل چې هېڅ کاري نه دا لوبیاګوي کوي نور چې څوک مصروفه یو کارونه یا خپل کارونه هم کوي روجي هم نیسي او منځونه هم کوي هر څه کوي والنهار مبصرا او ګرځولې دا الله ورځې لا لیدونکې خلک پکې لیدل کوي نو دا سړی دی دا ټماټر دی او دا پیاز دی او دا مولی دی او دا چې کوم دی نو کدوان دی او دا تورۍ دی نو ورځې به وابالې او بیا در باندې خرڅوي ورځ لیدونکې ده یعنی په ورځ کې خلک لیدونکې دی ځي په هغې کې ځان له معاش او ځان له حلاله روزي خلک ګټي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا پرې مذکور کې لوی لوی نښې دپاره د قوم ایماندار او یو سړی و چې زه ټوله شپه به ناست یم او ګپونه به لګومه نو که د شپې یو سړی کار کوي نو خیر دی ناروا نه ده روژه ده او د ورځې کار سړی نشي کولی شپې دې وکړي خو تش د ګپونو شپونو دپاره شپه روڼول دا د مؤمن کار نه دی کم از کم ویوم ینفخ فی الصور هغه ورځ یاده کوي چې پوک به وهلی شي په شپېلۍ کې ففزع من فی السماوات ومن فی الارض پس په ګبراهټ او یره کې به شي هغه ټول چې په اسمانونو کې دي او هغه ټول خلک چې په ځمکو کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې د الله اراده وشي هغې ته نو په هغې باندې به دا ګبراهټ به پې نه وي د دې ګبراهټ نه به هغوی مستثنا وي وکل اتوه داخرین او هر یو د مخلوقاتو ناراضي به الله ته تابعدار داخرین معنا ذلیلینا منقادینا وتر الجبال تحسبها جامدة ویني به ته غرون لرا ګمان به کې په دې باندې د ولاړ جامد اگر شي ته وایي چې پای کې حیات او حرکت نه وي نو ته به د قیامت په ورځ دا غرونه ویني چې ګینې دا ولاړ دي او وهي تمر مر السحاب حال دا دی چې دا روان وي دا غرونه په شان د روانېدو د وریځې باندې څنګه چې دا وریځ په اسمان کې روان وي دقسې به دا غرونه رواني خو تا ته به پې ګمان کوې چې دا ولاړ دي ځکه ډېر درون او مجسم شی چې رواني په یو طرف باندې داسې روان دی نو د لرې ځنه به ته ګمان دا کوې چې دا ولاړ دی صنع الله الذي اتقن كل شيء کارکردگی دا الله هغه چې مضبوطه صنع الله کارکردگی دا الله هغه دا الله هغه ذات اتقن كل شيء چې مضبوط کړی دی هر یو چیز لره بنیاد هغې اتقان اصل کې مضبوطوالی ته وایي هر یو شی الله پوره په مضبوطۍ باندې پیدا کړی دی انه خبیر بما تعملون یقینا الله خبردار دی خبر دی پای چې تاسو کوي وعید دی من جاء بالحسنه فله خير منها چا چې راوتلو کو په نیکۍ باندې فله خير منها در پاره غوره برخه ده او غوره بدله ده منها د دغې نیکۍ نه ځکه چې الله یو په لسه او یو په 200 باندې په یوه نیکۍ 200 نیمه دغه دا ثوابونو پورې ورکوي وهم من فزع یومئذ آمنون ای بدی د غبراهټ دغه ورځې نه په امن کې ومن جاء بالسیئة چا چې راتلو کړو په بدۍ باندې هر قسم بدي فکبت وجوههم فی النار پس نسکور به واچولی شي مخونه یعنې دوی په اور کې به الټه ور واچولی شي او ورته به وایي هل تجزون الا ما کنتم تعملون بدله نه ملاویږي تاسو ته دا مګر په سبب د هغې چې وایي تاسو کولو
دا ستاسو د خپلو کړو هغه سزا ده چې نن تاسو ته ملاویږي. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی وی د سه خلکو توایا چې انما امرتو خامخا ماته حکم شوه فقط دا کما ان اعبد رب هذه البلده چې زه عبادت کوم د رب د دې خار چې مکه ده. کم خار؟ الذي حرمها، هغه خار چې حرام کړی دی الله بعزتی د هغې خار چې د هغې اونه به نه ریبلی کېږي، د هغه واښه به نه ریبلی کېږي، په هغې کې به د چا وینې نه تویېږي، په هغې کې به د چا بې حرمتي او بې عزتي نه کېږي. وله كل شيء، او د الله د پاره هر یو سیز دی، خلقا او ملکا او تصرفا. وامرت ان اكون من المسلمين، او ما ته وینا شوې ده، حکم راته شوی دی چې شم زه د ګردن نهادونه، او دا راته حکم شوی دی وان اتلو القرآن، چې زه اوللم قرآن لره په تاسو باندې. قادیانی وی در پیغمبر مثال خو یې چټي رسان دی، منکر حدیث پرویز علیهم وای چې دا خو چټي رسان دی، چټۍ مال راکړ زه په خپله ویم مالاو نو. دا خو ډېره ښایسته ترجمې کړي قادیانیه، ډېره ښایسته ترجمې کېده. ته خو دا وایې چې السارق والسارق فاقطعوا ایدیهما، د پقطعو در ترجمه قادیانی او پرویز دا کوي چې لاسونه ولا بند کوي جیل ته بوځي. د پقطعو معنی دا ده چې لاسونه ولا اتکړی واچوي. دا دروغ وایي. من اهتدی فانما یهتدی، چا چې هدایت قبول کو، چا چې هدایت واغستو، فانما یهتدی خامخا د هدایت مومي لنفع نفسه، د خپل ځان د پیدې لپاره. ومن ضل، څوک چې بېلار یو ګمراه شو، فقلت ورته وایه انما انا من المنذرین، خامخا زه د یرونکو نه یم، زما دا طاقت نشته چې تا د ګمراهۍ نه د لاس په زور راستون کړم. زه منذر یم، زه به د یرومه قدرې بس، او نور ته پوه شه ستا خدای پوه شه. وقل الحمد لله، وایه تمام صفات د کمال ثابت دی الله لرا. سیریکم آیاته، زردا او خامخا او بخی تاسو آیاتونه د قدرت، فتعرفونها، پتاسو به دا او پیژنئ دا آیاتونه د الله. وما ربک بغافل عما تعملون، رب ستا نه خبر د هغو نه چې تاسو څه کوئ. سخت وعید او زورنه ده چې څه کوې بنده، الله درنه خبر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین. نتلو